बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन په تیرې ویډیو کې مونږ د هپاتایټس بی د علاج متعلق خبرې کړې وې چې د هپاتایټس بی علاج کله شروع کیږي د علاج شروع کول مخکې څه ټیسټونه پکار دي او د علاج په سګولو یا پستونو ممکن دي نن په ویډیو کې به مونږ په هپاتایټس سی په علاج متعلق خبرې کوو چې چاته د هپاتایټس سی تشخیص شوی وي نو دا هغه علاج څنګه ممکن دی هغه څومره ټایم پورې دا هغه علاج کیږي او دا هغه علاج نمخ کې آیا څه ټیسټونه پکاري او د علاج دوران کې ټیسټونه پکاري او علاج ختم شي هغه نه پس څه پکاروي دا ټول خبرې وازنن ان شاء الله په ویډیو کې ډسکس کوم نو کا خدا نه خاصه تاسو ته یا تاسو چرته رشتہ دار ته یا تاسو یار دوست ته د هپاتایټس سی تشخیص شوی وي نو د یې څه خبره نشته ځکه چې نن سبا د هپاتایټس سی ډیر افیکټیو کارګر او بے ضرر علاج موجود دی تیر کارونو کې به موږ د هپاتایټس سی د پارستنو استعمال کولو یا بافته کې درستنوي یا بافته کې یو ستنوا د شپږو میاشتو یا د یو کال کورس په دا غستنې چې دی هغه به ډیر زیات ساید افیکټس او مضر اثرات به بدن ته ډیر تکلیف ورکولو او دومره خبره ده چې دومره تکلیف نه پس آیا داسې مریضان به چې هغه کې به د هپاتایټس سی جراثیم مړ نشو یا به دوباره واپس پکې راغی نن سبا الحمدلله چې کومه ګولې دي دا کافی کارګر دي کافی افیکټیو دي او دغه تقریبا دا خبره چې مضر اثرات تقریبا نشته دي نو نن په ویډیو کې ان شاء الله موږ ګورو چې د هپاتایټس سی علاج بسنګي کو او د هغه سب پروتوکول دی هغه څه طریقه ده نو ناظرین ما د ویلیو چې دا جګر بیماری چې دی هغه موږ سلور مین ګروپس کې تقسیمول شو فیټي لیور یا جګر کې د چربې جمع کېدل په دې موږ تیر ویډیو کې خبره کړې ده بیا هپاتایټس سوزش جګر د کې یو هپاتایټس بی دی او یو هپاتایټس سی دی هپاتایټس بی باندې موږ خبره کړې دي په وړاندې ویډیو کې او نن به موږ د هپاتایټس سی خبرې کوو د کرونیک هپاتایټس سی بیا د نه پس چې د دریم ګروپ چې دی هغه د سیروسس د جګر سوکړاو دی چې پاغي به موږ به راتلونکو ویډیو کې خبرې کوو او سلورم چې کوم ګروپ دی هغه د لیور کینسر یا د جګر کینسر دی یا د جګر سرطان دی پاغي باندې به هم موږ بیا په اخره ویډیو کې په دې خبرې کوو او نن زموږ دا چې کوم ډسکشن دی دا د هپاتایټس سی په حواله سره دی چاته چې د هپاتایټس سی تشخیص شي وي آیا هغه چرته وینه ورکولا یا چرته غاښونو صفای کولا یا سبل اپریشن کولو یا چرته چې دی بهر روانو او داغه ته ټیسټو شو ناغه کې هپاتایټس سی ښکارا شو نو یا دا قصبه سکی او د څنګه علاج دی د ایستنې دی ګولې دی څومره ټایم پورې دی او داغه با امکانات څومره دی چې دا قصبه داغه ګولو سره ټیک شي نن به دا ټول خبرې ان شاء الله په دې ویډیو کې مونږه ډسکس کوو چې کله دا ټیسټ راشي ایچ سی وی پازیټیو نو د دې ټیسټ دا مطلب نه دی چې دا کس ته لازمن علاج پکار دی تقریبا پسلو کې 15 کسان داسې وي یعنی 15-20% کسان داسې وي چې دا هغه پی سی آر په خپل نیگیټیو شي دا هغه بدن کې دومره طاقت وي چې هغه جراثیم مړ کی نو علاج شروع کول مخکې ست ټیسټونو کول غواړي چې هغه کې یو خدا ټیسټ چې موږ الټراساوند کوو چې موږ ته پته ولګي چې د مریض جګر څنګه دی آیا دا بالکل نارمل دی یا خدای مکه دی کې بیماری شروع شوې ده یا سوځدلې دی نو دا ډیره ضروری خبره ده چې موږ الټراساوند کوو الټراساوند سره چې دی بیا موږ فایبروسکین کوو الټراساوند چې دی د بهر نه متخي چې بهر نه جګر څنګه دی آیا وران شوی دی راټول شوی دی آیا خېټه کې اوبر غلي دي تورې لوی شوی دی یا بل څه مسله خو پکې نه شوی جبکې فایبروسکین چې دی دا جګر دننه حالات معلوموي چې آیا د جګر دننه څنګه دی مثلا یو لرګي دی داغه بهر نه بالکل ټیک کاری خو ویلو بدن نه خړلې یو دننه بالکل ختم شوی نو داسې د فایبروسکین مقتدا وایي چې آیا د هپاتایټس سی لوجنه د جګر دننه سوځدلې خونه دی دا ډیره ضروری خبره ده دننه خراب شوی خونه دی څومره پرونګ ته دانی پتا چې د مریض جګر څنګه دی موږ هغه د لپاره هغه مطابق علاج نشو شروع کولې نو الټراساوند او فایبروسکین ډیر ضروری وي د علاج شروع کول نمخ کې دنه پس چې د پی سی آر ډیر ضروری دی امپورټنت دی چې موږ ته پته ولګي چې آیا د دې جراثیم ژوندې دی او کمر دی څنګه چې ما تاسو ته وایي چې 15% دا څه خوش قسمت وي چې هغه پی سی آر بغیر د ګولو بغیر د سخت علاج شروع کولو خپلم ختمې دي شي او دا ممکن دی او دا کیږي ځکه چې دا وی بدن کې خپل دومره طاقت وي چې هغه پی سی آر
مړ کی په خپل د ټایم سره. بیا دین علاوه نور موږ ټیسټونه کوو چې موږ ته پته ولګي د مریض وینه څنګه ده، د مریض نور ګردو صحیح حساب دی، د مریض نور آیا څه زړه پټپوس مسله خو نشته. نو یو جنرال چیک اپ کیږي، څه ټیسټونه کیږي او دینه پس موږ د علاج شروع کولو په پروګرام باندې راځو. څنګه چې ما تاسو ته وې د جګر حالت د جګر کنډیشن ډېر ضروری دی چې موږ ته پته ولګي چې د دې مریض جګر بالکل نارمل دی، آیا جګر باندې د بیماری اثر کړی دی کنه دی کړی، کدا خوش قسمتي په جګر د هپاتایټس سی اثر پني کړي، نو دا خوش قسمته کس دی د کې علاج ډېر ممکن او ډېر آسان او ډېر کارکردګي تقریبا 100% د کامیابی امکانات په دې مریض کې چې دا به بالکل د خیره ټیک شي. بیا په یو دوم اند باندې داسې مریضانی چې هغه بالکل جګر خراب شي وي، راټول شي وي، خدای مکه سوبوم به کې راغلي وي، نو دا یو بل ایکسټریم دی چې موږ ته پته ولګي چې آیا جګر خو دې مکه ست خراب شي نه دي. او بیا د میس کې د جګر د درې حالات یا کنډیشن دي چې هغه کې جګر الک سوکراو یا فایبروسس شروع شي وي، نو د جګر علاج شروع کول مخکې دا امپورټنٹ دی، دا ضروری دی چې موږ ته پته ولګي چې د دې مریض جګر سب پوزیشن کې دی، مکمل نارمل دی یا خدای مکه سوځیدلې دی یا سب سوځیدلې دی صفات دی. او دا بسنګ موږ معلومات کو د ماتا سره کې اونمبه کې ولم اوسم د تېما چې یو الټراساوند دی چې الټراساوند موږ ته پته ولګي چې د جګر بهر نه څنګه دی، د دې شکل څنګه دی، آیا خېټه کې پر خېټه کې دنه وګړو دي جمع شوی، رګونه هوندي پرسدلې، تورې هوندي پرسدلې، او چې دا ټول ټیک ټاک وي برابر وي، نو بیا موږ فایبروسکین باندې جګر دنه نه ګورو چې بهر نه چې کوم جګر صحیح کاری آیا دنه نه خو سوځیدلې نه دی. نو چې کله د دواړو انفارمیشن موږ ته راشي، بیا زموږ جګر د مریض چې کوم ویلیو راشي یا خو هغه بالکل د شین یا د گرین په لاین کې وي چې دا بالکل نارمل جګر دی، یا چې دی بیا هغه یلو لاین کې وي چې دی کې لږ سوکړاو شروع شوی دی یا دنه لږ معمولی د بیماری شروعات کړي دي، یا به اورنج کې کلر کې وي، په دې رنگ کې وي چې دا اوس جګر دنه کافی ورانه کړی دی، یا خو دې مکه د سور رینج کې راشي چې دا جګر سوځیدل دی مکمل تور باندې. دا امپورټنٹ، دا لازمی ده چې څنګه چې موږ به مریض ته د علاج پلان کو، د علاج شروع کو، نه دی دارومدار پدې دی چې زموږ د مریض جګر چې دی آیا په یلو ریډ لاین کې دی، اورنج کې دی، یلو کې دی، یا دا په گرین کې دی. او چې کله موږ ته دا پته ولګي بیا هغه مطابق موږ د مریض ته ګولې شروع کو، مریض ته د ګولو علاج شروع کو. ما تاسو مخکې مو وایي چې اوس هغه د ستنو ټایم تیر شوی دی، اوس تنه موږ نور نه کوو ځکه چې ستنو به سایډ افیکټس وو، هغه به ګرانې هم وي او د هغه سره به 100% مریضان نه ټکېدل، او ډېر مریضان به داسې چې هغه کې به دا وایرس دوباره بیا راغی. نو ګولې چې دی یو خدای ارزان دي، بل دا چې د دې بهر خدا ګولې اوسم ډېر ګران دي، خو پاکستان کې الحمدلله ډېر ارزانه ملاويږي. او دویم دا چې د دې مضر اثرات نشته، او دریم دا چې د دې افیکیسی یا کارکردګي تقریبا 100% دي. نو دا سوال چې ګولې ډاکټر شروع کړي نو څومره ټیم پورې به خو څنګه به خو، نو خدا دې چې کله ډاکټر پی سی آر کوي یا موږ د مریض پی سی آر کو، هغه نه پس موږ وایي چې د ګولې پکار دي، نو موږ دا ګولې ورته شروع کو. د دې کورس دریو نه واخله شپږ میاشتې پورې کې دي شي، او دې دارومدار دی د مریض جګر باندې چې دا مکمل نارمل دی، دې کې څه فایبروسس شروع شوی دی. چې کله دریو نشپږ میاشتې پورې د مریض علاج وکړي، د زیړی هپاتایټس سی ګولې وکړي، بیا موږ ورته یو پی سی آر وکړو. چې کله هغه پی سی آر نیگیټیو وي، صفاشي وي، نو بیا هغه درې میاشتې په نور ووري، یعنی د مریض دریو یا شپږ میاشتې علاج وکړو، هغه نه پسې پی سی آر وکړو، پی سی آر نیگیټیو شو، بیا موږ ورته درې میاشتې هغه فالو اپ کې وساتو، هغه ته د هپاتایټس سی ګولې نه ورکو، خو هغه موږ فالو اپ کې ساتو. او چې کله درې میاشتې په ووري، نو بیا موږ یو بل پی سی آر وکړو چې هغه هم نیگیټیو وي، موږ وایي چې اوس د دې سړي هپاتایټس سی ختم شوی دی. خو که چېرته د مریض جګر کې فایبروسس او یا د مریض جګر کې چې دی لږ سوکړاو پن راغلی او یا بیماری پکې لږ خوره شوې وه، نو داسې مریض کې بیا موږ ورته وایو چې درې میاشتې پس یا شپږ میاشتې پس یو بل پی سی آر کوو. او دې مریض ته موږ وایو چې هر شپږ میاشتې پس د ډاکټر ته راځي چې ډاکټر د دې معاینه کوي، او کال کې یو ځل خو لازماً د پی سی آر بیا پکار دی. چونکه موږ کتلی دي چې داسې مریضان چې د چا
جګر لږ بیمار هغه کې پیچیدګي راغلی وای جګر کې سوکړاپن راغلی او یا سیروسس راغلی نو هغه کسانو کې دا چانس وی چې آیا د هپاتایټس سی دوباره راتلی شي یا دویمه خبره دا کې هپاتایټس را نوم شي نو خدای مکادي جګر کې لږ نور مسلې کې دي شي لکه وګپ کې جوړ شي روغونو پړسیږي یا خدای مکادي جګر کې کینسر امکان راشي نو هغه ډاکټر بیا موږ مریض ته وایي ډاکټر بتاو سوي چې آیا تاسو بس علاج کو پی سی آر نیگیټیو شو بس تاسو بالکل ارڅ ختم شو یا آیا تاسو ته بیا لکه څه ټایم نه پس راتل پکاري چې پته ولګي چې خدای مکادا هپاتایټس سی له وجنا داسې نقصان خو نو شوي چې هغه مخکې نه ښکارېدو اوس ښکاره شي نو دا فیصله به د ډاکټر تاسو ته کوي دا چې کوم تاسو د ټول پروګرام وایي چې پی سی آر کو ګولې ورکو زم پی سی آر کو د دې به تاسو سره یو په ډایګرام باندې تاسو ما خو هغه نه مخکې دا ډیر ضروری خبره ده چې آیا تاسو علاج کوئ تاسو علاج خورئ علاج اخرو یا خوړل مو دی یا ډاکټر ته نه دی لیکلی خوراک تاسو بهترین او صحتمند پکار دی بیخي پرهیز نشته ځکه چې پرهیز سره بیا مسلې کیږي د هپاتایټس بی هپاتایټس سی کې د خوراک سره ول دی آیا کوم څه نه پرهیز پکار دی په دې زما ویډیو موجوده ده هغه تاسو کتئ شئ خو دا خبره چې با ان لارج په دې کې پرهیز نشته دی اوس دا خبره چې ما تاسو ته وایي چې تاسو ته به زه نور په تفصیل نه وایم لکه دا اوس یو مریض دی دا د ټایم ډیوریشن دی چې د ټایم د میاشتو مطلب دا تیر داخی نو شروع کې چې دی مونږ یو پی سی آر وکړو یو پی سی آر مو کو داغه پی سی آر پوزټیو راغی یاغه پی سی آر کې جراثیم ښکارا شو نو اوس به دې مریض ته مونږ دا ګولې شو ورکو دا ګولې دورانیا دریو نشپګ میاشتو پورې کې دي شي د دارومدار دی د مریض په جګر باندې چې دا جګر مکمل نارمل دی یا د کې صرف فایبروسس راغلی دی چې کله اوس دی مریض دا دریو نشپګ میاشتو پورې علاج کو علاج ختم شو یلو لاین ختم شو دلته مونږ یو بل پی سی آر وته کو چې دوم صفای بیا مونږ ګوري دا درې میاشتې د مریض ته بخي د هپاتایټس سی ګولې نه ورکو خو موږ د دې فالو اپ کې ساتو کله چې درې میاشتې پتیری شي د ګولې د ختمېدو نه درې میاشتې تیری شوي او د ګولې نور نه دی خورلې ځکه د پی سی آر نیگیټیو موږ یو بل پی سی آر وته کو چې دا نیگیټیو وي نو موږ وایو کچته د جګر بالکل نارمل وو د څه مسله نه نو موږ وایو چې بس تا علاج نور ختم شو خو کچته د مریض جګر کې سوکړه وو فایبروسس وو یا سیروسس وو بیا موږ داسې مریض ته وایو چې ته به داسې هر شپږ میاشتې پس ترازی او طالب مونږه یو پی سی آر کو دریم سلورم پی سی آر چې دی په سیروسس مریض کې یا په فایبروسس مریض کې مونږ درې میاشتې پس یو بل کو او دینه پس او اصولاً خو هر شپږ میاشتې پس پی سی آر پکار دی او شپږ میاشتې پس نشي کولی نو کال کې یو ځلې خو لازمن داسې کسته پی سی آر پکار دی چې چا جګر کې د علاج نه مخکې فایبروسس یا سیروسس شوی او هر شپږ میاشتې پس خو ډاکټر سره لږ معاینه پکار ده چې وګوري چې آیا د مریض جګر کې خو داسې مسله نه جوړیږي چې هغه ورته وروسته نقصان کولی شي نو ناظرین زه امید لرم که خدای مکه ستاسو ته یا تاسو چې رشتہ داران ته یا تاسو دوستانو کې چاته د هپاتایټس سی مرض تشخیص شوی وي او ډاکټر تاسو ته علاج شروع کړی وي یا مزدر ته علاج شروع کوم نو دی به علاج به موږ څومره ټیم پورې درکو د علاج شروع کول مخکې بس څه ټیسټونه کوو دا غي ټیسټونو ضرورت څه دی اهمیت څه دی ولې موږ الټراساوند کوو ولې موږ فایبروسکین کوو او چې کله علاج شروع کوو نو علاج نه پس ختمېدو نه پس موږ پی سی آر کوو ولې کوو او بیا یو درې میاشتې پس چې بالکل تاسو به هپاتایټس سی ګولې نه خورئ خو یو بل پی سی آر کول غواړي او دینه پس تاسو جګر باندې دارومدار دی که مکمل نارمل دی نو علاج مکمل ختم شو یا که جګر کې لږ مسلې نو بیا به ډاکټر تاسو راغواړي او تاسو ته بیا دا ټیسټونه کوي امید لرم چې نن په دې ویډیو کې به تاسو ته کوم که تاسو ذهن کې څه سوالات راځي هغه سوالات جواب به ما تاسو درکړي نو ان شاء الله بیا ملاويږي بل ویډیو کې تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم خپل ځان خیال ساتئ خدا حافظ